بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمندو السلام علیکم. زم تاسو قربا فواد روزباری د ټیم کې بڑخیله کې موجود یم چې د بڑخیل نیر ډیر زبردست او ډیر ښایسته دی. موږ وګورو د بالکل سایسوک اړو دې نه کوي دا تاسو ته تاسو د بازیرا نیوز سکرین باندې تاسو وینئ دا بالکل د راړه او د ګندګو هر طرف ګندګي ده د دې د صفای نظام نیته د دې چې کومه محکمه ده څوک چې د دې صفایي کوي او څوک په دې باندې کار کوي هغوی ته زه دا ریکویسټ کوم چې کم از کم د دې غم وکړي او که هغوی ته مهم نو د ټولو نه غټه بیا زموږ چې کوم دکانداران رونه دي هغوی ته دا ریکویسټ کوم چې کم از کم دلته کې دا ګندګي چې کومه ده دا مه غورځوئ ځکه چې که چېرې دا نیر داسې په یورپ کې وي په یورپي کنټریز کې وي نو ډېر زیات خوند به یې کولی او دا که تاسو ته ښیم تاسو د کیمرې په سترګه باندې بالکل کتی شئ ماشاءالله ډېر یو ښایسته او زبردسته نظاره پیش کوي. که موږ وګورو دا د ملکن ایجنسۍ او خاص کر په بټخیلې کې دا بالکل د نیر د بټخیلې په منځ کې دا نیر بهیږي او ډېر زبردست ماشاءالله. خو موږ د دې خیال نه کوو ولې د دې خیال نه کوو موږ له دا پکار دي چې د دې د صفایۍ موږ په خپله خیال وکړو. ګرانو مینهوالو څوک چې زما دا ویډیو ګورئ دې ټایم کې تاسو وینئ بالکل په دې کې ګندګي را روانه ده او دا خو زمونږ چې کوم رونه دي هغه هر څوک دي هغه دې ته دا رارته نو بالکل دا یو غلط اقدام دی. په کار موږ له دا د اول زه او پسې چې زما کوم رونه دي هغوی ته چې دې ته بالکل لکه د ګندګۍ هغه مه کوئ مه غورځوئ. دا که مونږ وینو ګورئ مخامخ دا زمونږ سره یو ډېر ښایسته او پرفضا مقام دی لیکن که مونږ وګورو نو دا ګندګي د خلک ډېره زیاته غورځوي نو زه موجوده حکومت ته او خاص کر هغه انتظامیې ته کم چې په دې باندې کار کوي هغوی ته دا ریکویسټ کوم چې د دې د صفایي دې غم وکړي شي او بیا دې واپسي د دې داسې غم وکړي شي چې کم خلک دې ته ګندګي غورځوي هغه دې باقاعدګي سره هغې باندې جرمانه لګوي. ګرانو مینهوالو که تاسو وینئ زمونږ دلته دا رونه ګوري زمونږ دا ویډیو زمونږ په دې ویډیو باندې لایک او شیر مه هېروئ. انشاءالله د یو نوې مسلې سره به بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو. فواد رودباري ته اجازت ورکوئ په لوی الله م سپارم د الله په امان.